دا چې کله په اسلام آباد کې د دغه ورکو انسانانو په مناسبت سره یو ورځ را جوړه سوې وه د دې ملک نور هم سیاسي مشرتابه هلته ول نو ملي مشر منظور احمد پښتون هم په دا پروګرام کې ګډون درلودی د هلته دغه یو واقعه بیان کړې وه په شمالي وزیرستان کې د یو کور یو ځوان هغه نوم یې له ما ویر دی دا ژوندی ورک و د دې ملک دغه استخباراتي ادارو پورته کړی و د هغه واده و بچان یې و نو دی چې ورک و 2-3 کاله یې اوس و د دی څه ته پته نه وه د هغه وروسته د علاقې د ایجنټانو په ذریعه باندې دا کور ته حال رالی چې نور تاسو د هغه انتظار مه کوئ هغه مړ دی تاسو انتظار مه کوئ نو د پښتنو خپل یو روایات دي هغه د ده کونډه چې پاته سوله پښتنو د دوی د کورنۍ خلکو راواخسته هغه د ده بل ورور ته په نکاح ورکړ دا د پښتنو روایات دي خو یو څه وخت تیر سو هغه ځوان چې د مرګ خبرې راغلی و هغه مړ نه و برته کور ته رالی ژوندی نو چې کله ماښام سو هغه د ده کور والا چې اوس د ده ورور ته په نکاح ناسته وه ول هغه راله خپلې خواښې ته یې ویل چې موره زه ستا د کوم زوی کمرې یا خونې ته ورسم